مونږ ته خلک وایي که نه یاره جي دوا وکړه حاجت دی، بس د پیغمبر مبارک وظیفه باندې ولې عمل نه کوي؟ سوره یاسین سحر لوله او چې ستا یو حاجت نه څومره حاجتونه یې خدای به ټول پوره کوي. او حضور پاک فرمایي چې چا یو ځل سوره یاسین ولسته د قرآن شریف د 10 ختمو ثواب به پې خدای پاک ورکړي. ښه یو سړی وي زه حاجتمند یم او فقیر یم او غریب یم، څه وظیفه نشته ما ته وښیه. رسول الله مبارک وی ولې نشته، زه درته ښیم که نه. چې څوک ماښام ماسخوتن سوره واقعه ولولي دنه به خدای فقر فاقه نه راولي، دی به خدای غریب کوي نه، مالدار دی. دا سم دم مې درته وښه خو چې عمل پې وکړې. پیسې خو ستاسو خوښې دي نو د پیسو دم شو ده، فقر فاقه به نه راځي. عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ورته راغی وی پیسې درکو، وی زما پیسو ته حاجت نشته، سبا دي که بېګا لمرم بیمار یم په پیسو څه کوم؟ وی لوڼه دي هغې ته به یې پرېږدې، هغې له ورکه. وی ما د خپل محبوب نه یو ټکی اورېدلی دی، یو دم امې لوڼو ته ښولی دی. او ادم څه دی؟ وی حضور پاک فرمایلی چې څوک ماښام یا ماسخوتن صورت واقعه وی ودی به فقر فاقه لوږه نه راځي، قات به پې نه راځي. نو زما لوڼو ته د ادم خولی دی هغه دی وی نه به راځي، او که نه وی خپل کار دی کوي. دا څونه خپلې دم شي. تبارک الذي چې څوک وی قبر کې به عذاب پې نه راځي، هم د حضور پاک وینا ده. آیت الکرسی چې څوک د هر مانځه نه پس وی رسول الله مبارک فرمایي چې سات دی وخی جنې په جنت ته ځي. یو سړی په پوړی د پاسه او په درم پایا د هغې نه را پرېوت، چې ځمکې له ورسېد سر یې ولګېد مړ شو. چا په خوب کې ولیده وی الله د سره څو کړل؟ وی نور نیم پېښو چې اندرم پایې نه را خطا کېدم نو اندرم پایه مې لیده، او چې څنګه د اندرم پایې نه راورسېدم نو جنت کې پروت و. بل ټکې نو بر اندرم پایه ولاندې جنت. ښه بیبې ناجوړه ده، بابا ناجوړه دی، داسې دم شته چې خدای پاک یې پې جوړ کړي. حضور پاک فرمایي سورت فاتحه پې وایه الحمد شریف، خدای به شفا کړي. سورت الشفا یې نوم هم دی. جوړونکي څوک دی؟ چا سره ووایه دا دم خو یو سبب دی. جوړونکي ډاکټر نه دی، څوک دی؟ ډاکټر خو یو سبب دی. جوړونکي دارو نه دی، جوړونکي څوک دی؟ که تا دا ووایې چې ډاکټر جوړ کړم، دارو جوړ کړم، دم جوړ کړم، نو بروسه دې په ډاکټر او په دارو او په دم وکړه، په خدای دې ونه کړه دا ډېر لوی جرم شو. او که دا دې ووایې چې د دې دارو د وجې نه او د ډاکټر د وجې نه او د دم د وجې نه الله جوړ کړمه، نو بیا دې توکل او بروسه په چا وکړه؟ په الله. دا ټول اسباب دي. الله به دې بچ کوي. دا ټوپک تماچه خو یو سبب دی. الله به ژوند درکوي. دا ډوډۍ اوبه خو یو سبب دی. که وایې چې دې سبب دا کار وکړو دا مؤثر حقیقي دی نو بیا خبره خطرناکه شوه. او که وایې چې نه دا سبب به استعمالوم خو سبب کار نشي کولی، په دې سبب به نتیجه څوک مرتب کوي؟ الله. دا په الله توکل شو. حضور پاک دمونه نه دی اچولی، ته د هغه نه ښه پوهېږې. حضرت حسن او حسین دواړه بچي نوسي یې راوستل، وی بچی چې دم هم کوم بسم الله ارقیک، دم پې اچوي. څه وایي؟ اعوذ بکلمات الله التامه من شر ما خلق وشر عین لامه وهامه. دې پې چوف کړئ. ای بچې په دې به ابراهیم علیه السلام خپل زامن اسحاق علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دمو. پته ولګېده چې حضور پاک هم دم اچولی دی او ابراهیم علیه السلام. نو پای کې توکل نو. صحابي چې به ناجوړه شو رسول الله مبارک به داسې لاړې راواغېستې خپلې خولې مبارکې نه او په ځمکه به یې راښ کړې او د مریض په تندي به یې داسې کش ورکړو. څه به یې وې؟ بسم الله تربة ارضنا بریقة بعضنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا. خاورې د مدینې لاړې زما د مریض په تندي راکاږم،
شفا به څوک ورکوي؟ جبریل علیہ السلام راغی حضور پاک ته وی دا موم دی. بخاری کې غټ کتاب دی، کتاب الطب والرقا. بسم الله ارقیک من کل داء یؤذیک الله یشفیک. د خدای په نوم دی دا موم، د هر مرض نه دی دا موم. شفا به څوک درکوي؟ الله. عقیده